अस्सलामुअलैकुम मलगरो नन दे कुरान पाक सूरा बकरा दे आयात नंबर 15 अश्तो तर्जुमा बकौ और इसरा इलावन खबरा बकौ और چې څوک په پښتو باندې نه پیږي هغه د پرا اردای کې به په حاشیه کې ترجمه رسي او کڅو کې پښتو او اردای دواړو باندې نه پیږي نو هغه د پرا په انګریزي کې په حاشیه کې ترجمه رسي نو ملګرو چلو شروع کوو بسم الله الرحمن الرحیم الله نوم سره شروع کوم چې ډېر مهربانه ده ډېر رحم کوونې والا ده وقلنا یا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وقلنا یا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وقلنا او ویل مو یا آدم اے آدم اسکن پتکیجا انت تا و زوجکا او شزا دی تو الجنة جنت کې اوس دغه حساب کې یعنی دوی مقابله وشوه آدم علیه السلام ته سجده وشوه تعظیما یعنی مقابله وشوه فرشتو سره جناتو سره آدم علیه السلام پاس شول د هغونه او اوس شیطان خو ورټا شو شیطان یک کافرانو نشو اوس آدم علیه السلام ته الله تعالی یای چې ته پته کېږه او د تو شزا ده پته کېږي او جنت کې ته دواړه جنت ته دیر وستن ګوره اول د دغه رکوع په شروع کې الله تعالی فرشتو ته ویلیو چې زه خلیفہ جوړوم په مځکه باندې اوس دا یو پروسیجر ده چې موږ ته د آدم علیه السلام یعنی په دغه آدم کې بنی آدم کې چې کومې خامۍ دي هغه ته وشي د علم رتبه هته وشي چې دای چې علم حاصلوي نو کیم حد رسیدای تلای شي او بیا شیطان ته ها د راټلې کېدلو نه پاس دغه خاصیت ورکړل خصوصیت ورکړل چې ته وسوسه ها اچوای شي ته د انسان په وینه کې ها ګډېدای شي هغه کې ځون پټ سوتای شي او په انسان سوچ او فکر باندې اثر انداز کېدای شي نو دغه دوه شیونه داسې وشول اوس جنت ته آدم علیه السلام او د هغه ښځه بیبي حوا دی جنت ته ورننه کړه اوس ورته یایي وکولا او خوره یعنی ته او د تو ښځه دا خورو منها دغی جنت کې دغی جنت نه رغدن بالکل اطمینان سره حیث شئتما چې کیم زوی نه تو زړه غوړي او کیم ځای تو زړه غوړي یعنی دا ډېر یعنی ټول جنت دی دته یو قسم ته په تحویل کې ورکړه چې دا ټول جنت ته دې کې تاسو دواړه ګرځو تاسو دواړه دې کې خرو شو چې څه شی تاسو زړه غوړي کیم زوی نه تاسو زړه غوړي ټول جنت تاسو دې پره خلاص ده ولا تقرب او ما نږدې کېږو هذه شجره دغه بوټي ته دا بوټه چې کیم ده دا چې په جنت کې هر ځای کې ده بوټي نماینه دو شی نه خو یو نسل دا دی بوټي عالمانو ډېر سار په خوش کړه ده
څوک چې غنم بوټه ده، څوک چې انګور بوټه ده، څوک څه یې څوک څه یې. خو مقصد دا نه ده چې دا کوم بوټه ده. مقصد دا ده چې اوس دلته کې نفسیاتي یوه خبره ده. د انسان نفسیات څه یې نو هغه موږ ته واضح کېږي. ولا تقرب هذه الشجره، ما نږدې کېږو دغې بوټي ته. فتكون من الظالمین، کني شی بوته د ظالمانو نه. او ظالم څوک ته الله تعالی سره ظلم نشي کولی. نه ته الله تعالی ویای شي، نه ته الله تعالی څملوای شي. ظلم کا کوې ته د خپل ځون سره ظلم کوې. اوس هغه ظلم متعلق په مخته آیات کې خبر ارسي چې آدم علیه السلام د خپل ځون سره کیم ظلم وکړه. جنت دته وشیان، دته دای جنت ته ور پریښوال. لکه اوس یو کس ته ته پورا محل ته دا ورننه کې او محل ایته په حواله کې بس ایوی کمرې ته ته دته وایي چې دغه کمرې ته به ته نه ننوځې. هغې د بورډ لګوله ده چې که دغې کمرې ته ته ننوتلې نو بس بیا به شا خبره نه. دا کمرې نه علاوه دا محل کې چې څه شی دي دا ته استعمالوه، ته پکې خوڅېږه، ته پکې څومله، ته پکې غویمې کوه، ته خوراک شه پکې چې څه دې تو زړه وړي ته هغه کوه، خو کسه دغې کمرې ته چې نږدې نه شي. اوس دغه نفسیات ته چې موږ ته الله تعالی شي چې د انسان نفسیات دغه شاید ده. نو ملګرو دغه باره کې به مخته بل آیات کې بیا خبره کوو انشاءالله. هغې راسې اجازت وکړو.